أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية، وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتزوية، الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. ثم الصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. اللهم صل على سيدنا وسندنا وصاحبنا بالحق بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا وإياكم من أحسن أعوانه وأنصاره المستشهدين بين يديه، واللعن المؤبد على مخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان محترم، عزاداران سید الشهدا، 2022 کال سفر المظفر میاشتی 5 ماه تا سنن اخیری مجلس ده. پروردگار علم دمونه داغه مجلس از در زهرا کی قبول منظور وګرځي انشاءالله. پروردگار دمو تاسو ته بار بار اهل بیت و مجلس و انعقاد هغوی کې شرکت کولی توفیق نصیب کی انشاءالله. ما کوم موضوع باندې تاسو خدمت کې عرض عرض کول، څلور مجلسونه ما مختص کړل. مولا امام سجاد علیه الصلاة والسلام عظیم شخصیت و یغه سیرت حوالی سره نن تا دست د کربلا پیغام رسانان یغوی په حق کې کم لطفی و نشی، لذا ما مناسب وګڼله چې نن مجلس د کربلا عظیم پیغام رسان هغه عظیم شخصیت پسې منسوب کوم چې هغه ما تاسو ثانی زهرا په نامې ډېر یادو، شریکة الحسین په نامې ډېر یادو، هغه ورمنه ولیا بیبي سلام الله علیها ده. زه نن خپل کم علمه ذریعه سره خدای نه توفیق غواړم چې زه ورمنې عظیمې ورمنې څه لږ شان درته بیان کوم، مقام و شخصیت، هغه نه علاوه د بیبي سیرت لږ تاسو خدمت کې زه بیان کوم. یاد وساتئ ورمنه کمه هستی نه ده. بایوگرافی اندوره د بیان کوم چې بیبي سلام الله علیها ولادت 1 شعبان باندې 5 یا 6 هجره کې لیکل شوی ده، تولد شوی ده، او د بیبي شهادت چې کوم تاریخ کې راغلی ده 63 هجره کې د بیبي شهادت شوی ده. او کربلا واقعې نه بعد 1.5 کال یا زیاده 2 کال بیبي زندگی کړې ده، ډیره زندگی بیبي نه ده کړې.
بیبي قبر او روزې حوالې سره درو ځایو کې تقریبا علما اقوال ذکر کوي. څه علما یې څه جنت البقیع کې دفن شوي دی بیبي، څه علما یې څه مصر کې یوه روضه دی بیبي په نامې هلتې بیبي دفن شوي دی. او مشهور قول څه کوم د اکثر علما څه نقل کوي هغه دا دی څه بیبي شام دمشق کې دفن شوي دی. څه اکثرو کسانو بې زیارت کړی وي، چاته نوی نصیب شوی پروردگار عالم د هغوی ته نصیب کړي او زیارت توفیق د ویر کړي انشاءالله. کیسه د بیبي څه معمولی هستی نه ده که زه صرف من د یو حدیث تاسو گوش گذار کوم دي نه تاسو ته د بیبي عظمت پته لګیږي. یوه ورځ یې چا پیغمبر نه پوښتنه وکړه، یا رسول الله مو د بیبي خدیجه سلام الله علیها حق څنګه ادا کو؟ حدیث ته مو سوچ وي، پیغمبر نه پوښتنه کې یا رسول الله بیبي خدیجه سلام الله علیها ډېر لوی حق دی مسلمانو باندې، اسلام باندې ډېر لوی حق دی. ای ورمنې زحمتونه و، ای بیبي تکلیفونه و، ای بیبي دولت برکات و، څه اسلام سوره مخ ته لاړو، پیغمبر اکرم ته تکیه سهرا میلاو شوله، بیبي احسانات کړي دي، ای بیبي احساناتو بدله څنګه ادا کو؟ پیغمبر د ورته څه لږ انتظار وکوئ، پیغمبر د ورته څه لږ انتظار وکوئ. زه تاسو ته یایم وخت تیریږي، مولای کائنات کور ته یکم شعبان باندې یا ځنې څه 15 جمادی الاولی دی دی باندې څه کله 5 او 6 هجری کې یوه دختر گرامی تولد پر نور څه کله وشي، مولا پیغمبر ته خوشخبری ورکی، پیغمبر راشي نما پکې ږدی، زینب نما پکې دی، زینب یعنی د پلار زینت. اغنا بعد پیغمبر مبارکی شب نه یو ټکی دسی وزي، هذه مثیل خدیجه، د هغه عظیمه ورمنه دی چې دا د بیبي خدیجه سلام الله علیها مثل نظیر دی. یعنی یا مسلمانو که څوک غواړئ څه اسلام کې هغه عظیمه هستی چې هغه د ټولو مسلمانو مور بلای شي بیبي خدیجه سلام الله علیها، یغه حق که څوک غواړي څه ادای کوي، ورمنې اولیا بیبي حق چا ادا کړلو د سوای چې بیبي خدیجه حق ادا کړی. بیبي حق کې څه چا کوتاهي وکړل د سوای چې ورمنې بیبي خدیجه سلام الله علیها حق کې لکه کوتاهي کړي وي دا شی حسابیږي نه. دا د بیبي عظمت دی. او هغه سې ورمنه چې هغه داسې کور ته راغلله، داسې کور کې تولد شوی دی، داسې کور ته دغه وجود مبارک راغلی دی چې کور کې پنجتن پاک هغه سې هستی دي چې هر یوه هستی سید السردار په نامې مشهوره دی. یعنی که چیرې ای بیبي نیکه ته سترګې وغړئ، د انبیاء سید السردار دی، سید الانبیاء لکابر کړی شوی دی. که ای بیبي پلار ته سترګې وغړئ، سید الاوصیا خطاب ورته شوی دی، د اوصیاو سید السردار مولا دی. او که چیرې وړونو ته سترګې وغړئ، سیدا شباب اهل الجنه لکاب ورته میلاو شوی دی. اندغې ورمنې مور بزرګوارې ته که سترګې وغړئ، سیدة نساء العالمین خطاب ورته شوی دی. یو صلوات وستای ورمنې مقام و عظمت باندې، اللهم صل علی محمد. او که زه دا جمله درته ادا کوم بده مه وي، یغې ورمنې د عظمت او د مقام څه اندازه ته لګوای شي چې هغه تربیات پنجتن پاک آغوش کې شوی وي. کومې ورمنې تربیات څه پنجتن پاک کړی وي، هغه پاکو آغوشو کې تربیات شوی، پاکو لمنو کې هغه عظمت به څوره وي، مقام به څوره وي. ما او تاسو به څه اندازه ولګو. هغسې بیبي څه یو نه دوه نه و معصومین و معصومو هستیو سره بیبي زندگی کړي دی، و معصومو هستیو زندگی ورمنې دار کړي دی. د هغسې عظیمه بیبي دی. پیغمبر نوانی سات تا امام باقر علیه الصلاة والسلام پوری څه حساب ورته ولګوئ. و معصومین دي چې دغې بیبي دغه و معصومینو سره زندگی کړي دی. چا لمنې کې دي تربیات حاصل کړی دی او ځنه معصومینو یې دي لمنې کې تربیات حاصل کړی دی.
دا هغسې بیبي دی. نو نن د مجلس مو دغې عظیمې بیبي پسې منسوب کوو ته دا څه دغه عظیمه بیبي مو باندې ټولو باندې مسلمانو باندې لطف و کرم نظر وکړي انشاءالله. صاحب ریاحین الشریعه د یو کتاب دی لیکلی شوی دی، بهترین کتاب دی. عالم اسلام څومره هغه خواتین څه هغوی کردار ادا کړی دی هغو ذکر ورکې شوی دی. دې کتاب کې ورمنې ذکر خصوصي طور سره غلی دی بیبي اولیا سلام الله علیها. او دغه کتاب کې یو ټکی څه دی یو جمله څه دی بیبي حق یې ادا کړي دی هغه اندا دی. هغه یې څه لکه څنګه بیبي مریم سلام الله علیها نه بعد ایوه کامل وسوه نمونه آئیڈیل ضرورات و آغا آئیڈیل پروردگار عالم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ها شکل کے عالم اسلام تا عالم انسانیت تا ویر کرلا اندی شان سر صاحب ریاحین و شریعلی کی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ها نباد ایوه کامل وسوه بیا ضرورات و عالم اسلام عالم انسانیت تا آغا ثانی زہرا شکل کے خدای ویر کا دنیا تا. دوست پته بیبي مریم سلام الله علیها څه داسې پهلو وو چې هغه پهلو مکمل نه و شوي. مثلا لکه یو غټ واضح پهلو یې اندا و چې بیبي مریم سلام الله علیها شوهر نه و هغه شوهر والا پهلو هلته ناقص پاتې شوی و. لذا هغه نه بعد څه ورمنه راغله سیدة نساء العالمین هغه کې ټول پهلو موجود و. هغه ځای ډاک شو نمونه وګرځېده اسوه وګرځېده بیبي عالم اسلام خواتینو د پاره مسلمانو د پاره. او بیبي هم یو داسې پهلو مخفي پاتې شو چې هغه عالم اسلام درک نه کړلو چې هغه کې نمونه اسوه څنګه جوړېدای شي. هغه چی شی هغه زه ته ذکر کوم. مثلا بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها والد سره ارتباط رابطه څنګه وي هغه کردار بیبي خیالی دی. زمانو سره ارتباط رابطه څنګه وي هغه کردار بیبي خیالی دی. هغه نه علاوه نورې څومره رشتې دي دا ټول کردار بیبي خیالی دی. اما یو داسې کردار چې هغه مخفي پاتې شوی و هغه دا دی چې بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها ورور نه و. ورور والا کردار مخفي پاتې شو تاریخ کې. او دا کردار تا دا چې یوه داسې هستي وښیي هغه هستي ثانیه زهرا شکل کې دنیا ته میلاو شوله. څنګه دنیا ته د ورورولۍ مثال قایم کړلو. دنیا ته یې وښیل څه دنیا والا خلکو که ورورولۍ کیږي کربلا کې بیا د ورمنې زهرا ورورولۍ خپل ورور حسین سره لیدای شوی. دینه پورته ورورولۍ مثال به تاسو ته بیا نشي میلاو. و یادا وسطوي یو شای که زه ته دا ذکر کم څه ایدي عظمت دپاره که یوه جمله زه دا ذکر کم اندا یا کفي دی څه ورمنې ته ثانیه زهرا نه ویلي شوي دي. دا څه وړه خبره نه ده. ورمنه زهرا څه وړه هستي نه وه. او دغې بیبي ته څه کوم لقب میلاو شوی دی ثانیه زهرا لقب ورته میلاو شوی دی. اندي ټکي نه تاسو د ورمنې عظمت اندازه لګوی شو چې څومره عظیمه بیبي دی. خو زه یو شی درته عرض کوی شم که څه ورمنې زهرا نه بعد یوه ثانیه زهرا دنیا ته راغلله. جملې ته مو سوچ وي ورمنې زهرا سلام الله علیها نه بعد ایوه ثانیه زهرا دنیا ته میلاو شوله. خو ثانیه زهرا نه بعد هغې ثانیه زهرا مثل و نظیر بیا دنیا ته نشو میلاو. ای ورمنې مثل و نظیر بیا نشته دی چې څوک ثانیه زهرا نه بعد ولیا بیبي نه بعد یوه داسې بیبي وښیي چې هغه د ولیا بیبي بیا ثاني وګرځېږي. یعنی ولیا بیبي هغسې هستي دی چې ثاني نه لري مثل و نظیر نه لري. هغه منفرده بیبي دی. او دا لقب څومره عظیم لقب دی چې بیبي ته میلاو شوی دی چې ما و تاسو ډېر استملو شریکة الحسین. یعنی هغسې عظیمه هستي چې هغه مولا امام حسین سره هر یو دک درد کې ایمیشن هر یو پهلو کې بیبي ورسره شریکه وه. بیبي هر یو غم کې بیبي هر یو پهلو سره بیبي هر یو پیغام رسانه کې بیبي هر یو میدان کې مولا سید و شهدا سره شریکه وه. او که زه داسې وایم چې نه فقط شریکه وه بلکې ولیا بیبي داسې میدانونه فاتح کړل چې هغه و میدانو ته امام حسین بیا لاس نه ورسېدو. شام کوفې فاتح کول بیا یې بیبي حصې کې و مولا سید و شهدا بیا هغه حصې کې نه ورغلي. صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې.
دغه ځای کې مطلب درته ذکر کوم کسه کې بی بی عظمات زه دغې جملې سره درته عرض کم ایمو کتابو کې یو علم د علم رجال نه وتی آیي که چیرې یو حدیث کسې څه درست دی که نه درست دی علم رجال ته به وسیڅي که چیرې یو روي محدث کسې څه صحیح دی که صحیح نه دی موثق دی که غیر موثق دی اعتماد په کوای شو که نه شو په کوای علم رجال ته به څې ورپسې علم رجال تا ته د رویانو سلسله یا ښیي څه څنګه دی تا ته روایات معیاره ښیي څه څنګه دی تا ته حدیثو ټول هر یو بیکګراوند ښیي چې ته دغه حدیث باندې دغه کاس باندې سوره اعتماد کوای شي او که زه جمله درته داسې عرض کړم بیبي ثانیه زهرا هغسې عظیمه بیبي دی څه نور تاریخ د نان بیله پرېږدوه علم رجال ماهرترین کس علم رجال کتاب لیکلی دی تنقیح المقال تنقیح المقال لیکون کې کس علامه ممقانی نامه دی هغه څه کله رچي خپل کتاب کې کله رویانو ذکر کوي هغه ځکه دا هغه خواتینو ذکر کوي چې کومو خواتینو روایات نقل کړي دي کومو خواتینو څه روایات نقل کړي دي هغو بیبیانو ذکر دي کړی دی څه کله زی ټکي ته راځي که نه زی ټکي ته څه زی کې کومو خواتینو روایات نقل کړي دي محدثه خواتین دي هغوی کې کله څه دا بیبي ذکر شروع کی څه زی کې اوس بیبي زینب سلام الله علیها دی دا دغه ځای کې دي کلام داسې لیکل شروع کی چې هغه تاریخ کې نه زرینو الفاظو څه لیکلي شوي دي او تاسو ته بیبي مقام پته ونه لګېږي هغه څه کله راشي جمله داسې لیکي بیبي په باره کې کله زی ټکي ته راشي ایدي توثیق کوي ایدي دا تو ته یقین دی هنی در کې چې بیبي روایت سوره مضبوطی بیبي شان کې صاحب تنقیح المقال علامه ممقانی بزرگوار لیکل داسې کوي څه او خلکو تاسو غواړئ چې بیبي وپېژندوئ الفاظ دا شي دي زینب و ما ادراک ما زینب داسې دی څه بیبي زینب سلام الله علیها غواړئ چې وپېژندوئ تاسو ته څه پاته دی چې بیبي مقام چې شی دی دا جمله باندې مو غور وکړو که نه مو وکړو دا جمله یا قرآن کې راغلې ده یا علامه ممقني بزرګوار بیبي په باره کې ولیکله قرآن کې څنګه راغلي دي لیلة القدر خیر من الف شهر شروع کېږي څنګه انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر قرآن لیلة القدر کې خو نازل شوی دی خو تاسو ته څه پاته څه لیلة القدر عظمت چی شی دی لکه څنګه لیلة القدر په باره کې خدای ته تاسو ته څه پاته دی تاسو نشوئ درک کولی لیلة القدر شپې عظمت نه تاسو څه پوهېږئ اندیشان علامه ممقانی بزرګوار یې چې زینب و ما ادراک ما زینب تاسو ته څه پاته دی چې ورمنې ولیا بیبي مقام عظمت شان چی شی دی که زه دلته یوه جمله داسې عرض کړم لیلة القدر په باره کې نه یم خبر علماو نه مو اورېدلي وي که نه ایدي یو باطیني تفسیر دا دی علما داسې تفسیر کې راغلی دی معصومینو نه تفسیر راغلی دی چې لیلة القدر باطیني حقیقي تفسیر ورمنه زهرا بیبي دی یعنی زه به داسې درته وایم څه پروردګار اعلان ته داسې یایي څه لیل وما ادراک ما لیلة القدر لکه څنګه تاسو ورمنه زهرا بیبي نشوئ پېژندی یا هغه معرفت تاسو نشوئ حاصلوی همداسې ثانیه زهرا معرفت نشي حاصلولی هغه ډېر عظیمه بیبي دی و مخکې کلام یې داسې راغلی دی مخکې داسې جملې لیکي هغه یې څه وما ادراک ما زینب هي عقیلة بني هاشم بني هاشمو کې عقیله بیبي انده دی وقد حازت من الصفات الحمیده ما لم یحزها بعد امها احد دغې بیبي کې هغه عظیم عظیم صفات موجود دي چې مور بزرګوارې نه بعد هېچا ته نه دی میلاو شوي هغه صفات دا صفات یا بیبي زهرا سلام الله علیها ته میلاو شوي وو یا ثانیه زهرا ته میلاو شوي دا صفات حتی حق ان یقال هي الصدیقة الصغرا یې څه حقه خبره یې څه دا ویلی شي څه مور صدیقه کبرا نمیږي لور یې صدیقه صغرا نما دی مخکې اوس یې لیکي څه هي فی الحجاب والعفاف فریده که چیرې بیبي
مقام کسوی کنه حجاب و پرده کې عفت کې فریده بیبی ده، یکتا بیبی ده. یعنی دی غونده کې حجاب دی غونده پرده حفاظت دنیا کې نه چا کړی ده نه به چوک وکي. جمله داسې وسیده کوي لم یرا شخصها احد من الرجال فی زمان ابیها و اخویها. یی تو څو پورې بیبی کربلا ته نه ورغلی ای بیبی چا وجود شخصیت نه ولیدلو. بیبی چا نه ولیدلی، دا یو عام کس ده نه، علامه ممقانی بزرگوار دی. څه بیبی چا زیارت نه وکړو، چا نه ولیده بیبی چې ته بیبی دیدار چا کړی وي. ممقانی بزرگوار دی چې الى یوم تفسو پر کربلا ته بیبی نه ورغلی وهي فی الصبر والثبات وقوة الایمان والتقوى وحیده. دا بیبی صبر کې ثبات قدم کې او قوت ایمان تقوا پرهیزګاری کې منفرد بیبی ده. دغه صفاتو ته هیڅوک نه دي رسیدلی. وهي فی الفصاحة والبلاغه کانها تفزع عن لسان امیر المؤمنین. که فصاحت و بلاغت یې کسې داسې انداز کې داسې لهجې کې خبرې کوي لکه مولای کائنات ژبې نه ټکي وځي. د خواجه چې کله بیبي دربار ته د ابن زیاد ناوته هم یو صحابي وجوړېدو، چا ونه پوښتنه وکړه ویلي وجوړېدی. هغه د ورته ویل ما د علي لهجې کې خبرې واورېدې. یا زه دا ورورمنه څه کمه هستي نه دی. دا بیبي لکه څنګه جمله مې درته ادا کړله عفاف کې پردې کې حجاب کې منفرده بیبي ده. زه یو افسوس کوای شم دلته نه تعلیم په نامې ترقۍ په نامې روشن خیالۍ په نامې ایمو ښځو حجاب و عفاف و دغو شیونه نفرت شوی دی. هغوی سوچ دا کوي چې که چیرې حجاب تنگ نظري دی، پرده بنیاد پرستی دی، دیکیانوسی دی، ماډرن شوله ترقی یافته شوله دا دی څه حجاب وغورځوه، پرده وغورځوه. خو یاد وساته پرده د ښځو زینت دی، پرده او حجاب د ښځې زیور دی. هغې ښځې حسن، هغې ښځې عزت دو بالا دی، عظمت دو بالا دی چې هغه څومره عفاف و حجاب کې دی. په تاسو معاشرې کې لیدای شو، دا مو پریکټیکل تجربې دي چې کومې ښځې سوره پردې کې عفاف کې حجاب کې دي اندوره هغې جلکې ښځې ډیمانډ زیات دي. ویکس کومه ښځه څه پردې خیال زیات ساتي، حجاب خیال زیات ساتي، محرم و نامحرم خیال زیات ساتي، خپل ځان پسې پام فکر ډیر وي، اندوره معاشرې کې هغه قیمت زیات وي، اندوره معاشرې کې هغه عظمت زیات وي، اندوره ضد زبان عام وي، هغه اندوره خلک هغه خستګرۍ رشته زیاته غواړي. په نسبت د نن سبا زمانې کې چې د کومې رابطې کس یوه جمله صرف د کوم دا صرف بریکټ کې دا جمله ما موضوع سره تعلق دوره نه لري، په نسبت د هغه جلکې خواتین چې هغه ماډرن شولې دپاره، هغه ډېر ترقي یافته شولې دپاره، هغوی حجاب نه، پردې نه نفرت، محرم و نامحرم خیال نه، خصوصا اخ سټیج کې چې کله دی بهترین سټیج دی د عفاف و حجاب، بلوغت نه بعد هغې و سټیج ته ورسېږي، دغه ځای کې د دوکه شي، خلکو سره رابطې تعلقات کنکشن جوړېږي. یاد وساته زه تا نه یوه پوښتنه صرف اندوره کوم، خلکو څخه به د رابطې کنکشن جوړ شي خو وروسته به دې څه قیمت نه شي جوړ. داسې جلکې بیا معاشرې کې څه قیمت نه وي، څه ویلیو نه وي. ویلې چې کومه جلکې رابطې تعلق کنکشن وباندې مشهوره شوه، اندوره څه چا وپېژندله، هغه سه بیا هیچا شوق نه وي چې دې سره رشته وشي. ویلې بیا غولیږي خپل دور کې، ویلې بیا دومره دوکه کېږي خپل دور کې، ویلې بیا خلکو باندې دا اعتماد کوي، حالانکه دا رابطه تعلق ساتله حرامه دی. قربان دشم دا شی معاشرې کې چلیږي څه نه څه حد کې، لذا په کار نه دی چې دغه شي طرف ته ایمون نسل
لاړ شي ګرچې الحمدلله ایمو اکثریت بلکې زه به دا یم څه ډېر الحمدلله پردهدارې دي با حجابې دي با عفتې دي دغ طرف ته نه ځي خو بیا هم که چیرې څوک دا سوچ کوي یا پکار ده دا شی ذهن کې وي چې ایما عزت ایما قیمت ایما عظمت اندغ شي کې دی چې څومره زه حجاب کې یم څومره زه پردې کې یم څومره زه حیا کې یم څومره زه رابطې کې نه یم اندوره ما قیمت دی کله چې دغ طرف ته ما قدم کېږدولې ما قیمت بیا ختم شول و معاشرې کې یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد زه سیرات حوالې سے بیبي خصوصیات ډیر زیات دي که بیبي خصوصیات طرف ته لوړ شوی و خصوصیات باندې بیبي مجلس کېدای شي یو خصوصیات بیبي د طرح خلم زندګۍ کې چې هغه برجسته دی علماو ډیر ذکر کړی دی هغه د بیبي بصیرات دی دا بصیرت ټکی به تاسو اورېدلی دا ډېر مهم ټکی دی بصیرت بصیر انسان هغه ته ویلی شي چې هغه آګاه وي بیدار وي دوکه نه کېږي هر فیلډ کې بصیرت ډېر مهم دی استاد څه کله د استاذۍ فیلډ کې بصیرت وي دوکه نه کېږي زمیندار زمیندارۍ کې بصیرت ورکې وي که نه آګاه وي هوښیار وي هغه دوکه نه کېږي دوکاندار دوکاندارۍ فیلډ کې سټوډنټ خپل سټوډنټ ولا هغې زمانې کې دا ورکې چې که چیرې بصیر وي دوکه نه کېږي چونکې نشو طرف ته نشي بدلای چونکې بېرهروۍ فحشۍ طرف ته نشي بدلای بصیرت ډېر مهم شی دی قربان د شام که تاسو وکسوی رهبر معظم ډېر زیات تاکید کوي جوانانو دپاره څه جوانانو بصیرت 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 نزان مزین کوي د بیبي یو اهمترین صفات څه کوم و یو اهمترین خصوصیات هغه دا بصیرت و تاسو وکسوی مولا ابوالفضل العباس په باره کې یوه جمله کومه زیارت کې څه راغلي دی شپږم مولا انده ادا کړي دی څه مولا په باره کې مضیت علی البصیرة من امر ربک مولا ته داسې علمدار ته داسې چې ته بصیرت درکې و ته بصیر انسان وي دغ بصیرت واجنې تو دا نما پیدا شوي دی ابوالفضل العباس علمدار القاب مختلف دي خو یو لقب انده دی څه بصیر و مولا ابوالفضل العباس یو بصیر و ډېر بصیرت ورکې و ځکه دغه مقام ته رسېدی چې څومره اطاعت ورکې و څومره وفاداري ورکې و څومره صفات د علمدار دي بصیرت واجنه دي یعنی که چیرې علمدار وفادار و بصیرت واجنه و که چیرې علمدار حیادار و بصیرت واجنه و که چیرې علمدار شجاع و بصیرت واجنه و دا ډېر مهم شی دی چې انسان بصیر وي قرآن ته سترګې وکړئ پیغمبر تا پروردگار علم حکم ورکی یا رسول الله سو انبیا ته ډیر یاداوه وذکر عبادنا سو بندگان سو انبیا ډیر یاداوه حالانکه مو پیغمبر ټولو نه اولو العزم پیغمبر دی سید و سردار پیغمبر دی د نور انبیاونه درجه ډیره بلنده دی خو اډر څو ته کې پروردگار علم سو انبیا ته ډیر یاد کا هغه چوک دي څورتي دسې وتی وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب دا پیغمبران ډیر یاداوه ابراهیم تو څه پته دی ابراهیم پیغمبر خپل دور کې د نورو انبیاو لار پاتې شوی دی اسحاق د ابراهیم زوی دی یعقوب بیا المسای سبیږي یعنی داسې وایي چې ایمو پیغمبر ته دی چې هغه نیکه یاد کا زوی یاد کا المسای ډیر یاد کا واجه څه دی چې ایمو پیغمبر ته خدای څه دا ډیر یادوه څټه قرآن کې جمله ورپسې شته دی آیا شته اول الایدي والابصار ځکه یاد کا چې دوی کې دوه صفتونه وي یو قدرتمن و طاقتور کسان و زورور کسان و زړه مضبوط و دویم صفت دا و چې بصیرت ورکوي یعنی پیغمبر ته یې چې دغه انبیا ځکه درته یم چې ډېر یادوه چونکې بصیرت نه ډک انبیا وو دغه بصیرت ته لږې سترګې وغړوه چې دا بصیرت مو دپاره ډېر مهم شی دی لذا نهج البلاغې ته که تاسو لاړ شئ مولا یوه جمله نهج البلاغې کې کړې مولا داسې یي فقد البصر اهون من فقد البصیره مولا داسې یي جوانانو سترګو نه انسان ړوند وي دا ښه دی خو بصیرت د نه وي دا بده دی مولا داسې یی که چا سترګې نه وي که نه ړندې وي که نه خیر دی فرق نه کوي خو که چا بصیرت نه وي دا بدبخت دی بیا که څه سترګو سره یو شي لیدله مهمه نه دی پیژندله مهمه ده تشخیص کوله مهمه ده حق و باطل پیژندله مهمه ده رښتیا او دروغ ملموله مهمه ده پروپاګانډې نه ځان پیاوله مهمه ده بصیرت دخته ای معاشره کې تو کې بصیرت درکی وی لیارا غلطه نه کې حق لیارا غلطه نه کې درست لیارا غلطه نه کې په غلطي د چوک روان نه کې دا بصیرت ده
چوک د دکان نه کی، چوک د ونه غولی، ای چا جنډې اسکیږي ته فوراً وسې زنده‌باد ما آیا، ای چا پالټی جوړیږي فوراً ما شاملېږه، ای چا منشور اعلان کیږي فوراً منشور کې ما ودرېږه. لږ بیک ګراونډ ته سترګې غړوه، لږ ځان په یوه، څه داسې نه وي څه دوکان شي، داسې نه وي څه خبرېږي بیا توی وړی وي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. ځکه د مولانا نهج البلاغي کې څه ړانده وی پارک نه کوي. مولا دی څه ما ته ړانده شیا ډېر ښه دي، نه څه هغه شیا ته سترګې وي خو بصیرت یې نه وي. ما نه هغه شیا ور یاد دي، هغه شیا مې نه دي په کار چې هغوی بصیرت نه وي، حق و باطل نه پوهېږي. جنگ صفین کې قرآنونه نزو کې وچات شي، علي پرېږدئ قرآنو سي یې منډې وایي. هسې شیا مې نه دي په کار چې هغوی امام تشخیص نه وي کړی. زه تاسو وخت سوی یای چې واورېځې مسجد نبوي ته امام محمد باقر علیه الصلاة والسلام رانوتلو، څانګ ته ورسه خپل مرګلی ورسره و، مرګلي ته دی څه تاسو لږ دا څو کسونه پوښتنه وکړه څه زه اوس مسجد ته رانوتم چا ته یې پته ولګېده که نه، یې ونه پوښتنه وکړي څه مسجد ته څوک رانوتو پوه شوې؟ نه نه یم پوه، سترګې وې. بل نه یې پوښتنه وکړه، بل نه یې پوښتنه وکړه. مسجد کونج کې یو ړوند ناست و، ورغلو هغه ته دی څه دا راته وایي څه مسجد ته څوک رانوتو پوه شوې که نه شوې پوه؟ یی څه پوه شولم امام محمد باقر مسجد ته رانوتو. صلی علی محمد و آل محمد. پوښتنه ونه وکړئ ته خو سترګې نشته دي څنګه پوه شولې؟ سترګو والا نشوه پوه، ته څنګه پوه شوې چې امام رانوتو؟ هغه بې سترګو کس د ورته یي چې سترګې نه وي، هغه د ورته یي چې مسجد فضا بدله شوه، مسجد کې فضا بدله شوه، نورانیات راغللو. ما هغه نورانیات قلبي انداز سره حس کو چې امام رانوتی دی مسجد ته. پس سترګې دومره مهمې نه دي، زړه سترګې د خلاصې وي، تشخیص درکې وي، عقل د بیدار وي، هوښیار وي، بیدار وي، غولېدای نه شي، دوکان نه کېږي، تېری شي بصیرت. بصیرت دا دی. ورمنې مولا ابوالفضل عباس مور بزرګوله ورمنه ام البنین سلام الله علیها څه کله خبر ورته راورسېدو څه کربلا کې تا یو نه دوه نه درې نه څلور زمن شهیدان شوي دي. اوس یې ورمنې بصیرت سترګې غړوه څه ورمنه دوره بصیرت لري، الحمدار سوره بصیرت لرو. ورمنه څه وتې ورمنې جمله دا دی چې کله پوه شوه چې څلور زمن مو شهیدان شوي دي، هغه یې چې کلهم من تحت الخضراء به فداء الحسین. ما څلور زمن خو بیله پرېږده د دنیا کې څه چی شی دي جنان حسین نه قربان وي. د زهرا زوی حسین نه ټوله دنیا قربانه شه، ما عباس خو خود نه قربان شه، ما څلور زمن خو خود نه قربان شه. دې ته ویلی شي د ام البنین سلام الله علیها هغې عظیمې هستی بصیرت. هغه ته بصیرت و چې مولا حسین د چا ته ویلی شي کومه هستی دی، کومې هستی ذکر د کېږي، ما زمن به څه وي مولا حسین هستی په مقابلې کې. تاسو سترګې وغړوئ، بصیرت دغه د قربان د شام چې کله انسان حق و باطلو سرو برو شي، حق و تشخیص کوای شي. زه به داسې وایم او بصیرت دا دی چې کله یوه واقعه حادثه وشي اصلي نقطې ته رسېدای شي. سوچ مې خبرې ته یو مثال در کوم. یوه دمکه وشي که نه، دمکې ته خلک رسیږي، ریپورټ ډېر کسان کوی شي ریپورټینګ چې دمکه وشوه، دالتې وشوه، څوره کسان یې مړه کړه، چایو کې استعمال شول، څوره زخمیان شول، څنګه طریقې څه وشوه، دا ټول معلوموای شي. خو یې دمکې بیکګراونډ یې ډېر کم کسان پوهېږي چې دمکه چا وکړه، دمکه یې چی دپاره وکړه، دمکې نه وروسته یې څه مقصدونه دي پوره کوي. دې ته ویلی شي بصیرت. دغه نه ځان په یوله مهمه دی. یوه حادثه وشي، یوه واقعه وشي، هغې واقعې بیکګراونډ ته تلله مهمه دی، هغه حقایقو ملموله مهمه دی چې هغه ته ته ورسېږي. دغه ته ویلی شي بصیرت. زه موجوده زمانیه یو مثال در کوم، همدغه ځای کې در کوم. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. صلی علی تاسو وکسوئ یو شاید یو لهر چلیږي طالبانو حوالې سره، څه مثلا سوات کې طالبان اکشن یې وکړو، دا یې وکړه،
بیا خبر رسی څه اورکزای کو یو انګو طرف ته طالبانو مثلا رتللو اطلاعات، یا خبر رسی څه در دمخیل طرفه طالبانو رتللی اخبار، دا خبرونه کم و بیش گوش ته غوږو ته رسی. خو دا دوره مهم نه دي، مهم دا دی چې انسان دی بیکګراوند ته ځان ورسوي. مهم دا دی چې انسان دغه ځان پوه کړي چې طالبانو دغه ټایم کې راتلله څه معنا لري، ځنه علاقو کې هغوی مومنټ څه معنا لري، ځنه علاقو کې هغوی نقل و حرکت څه معنا لري. دا ډېره مهمه ده. آیا دا سټیټ پالیسی ده، حکومت پالیسی ده، که دا نه انداسې یوه حادثه ده. خو زه دغه ته حیران یم چې پاکستان حکومت ادارې مو آرمي ډېره مضبوطه ده. اندغو علاقو نه یې څنګه طریقې سره دهشتګردۍ قله کمه وکړله، ختم یې کړل، ریشهکن یې کړله، جړو نه یې دهشتګردۍ وبسله. بیا دوره مضبوطي آرمي سره طالبان دوباره څنګه راتلای شي؟ سوال دی که نه، دا یو سوال جوړ شو. خو څه راتلای شي نو سوال خو دا شی کیدای شي که نه چې داسې خو نه وي څه راځي او اجازاتو ته میلاو شوی وي چې راشوي تاسو ته اجازات شته دی چې تاسو راشو. او دینې بیکګراوند یې دي لیدلی ضرورت دی. څو وخته مخکې افغانستان کې مذاکرات کېدل، خبر راغلو چې طالبان یې چې موږ اله پاکستان سره مذاکرات صحیح طریقې سره سرانجام ته رسوای شو، منای شو چې که چیرې فاټه سابقه حالات بحال شي. سوچ مې دی خبرې ته دا څه نکتې دي که نه کړي دي، دا میلاو کې څه نه څه انسان ته اندازه لګېږي. سوات کې څه کله یوې علاقې کې طالبان رووتل، څه کله تصویران وایرل شول، هغه بیکګراوند کې یا چلیدای شول، اندا نارې وي چې افاټه سابقه حالات د بحال شي. نو زه صرف دغه ځای کې یو سوال کم از کم کوای شم، که چیرې افاټه سابقه حالات بحال کوئ، آیا خون خرابې ضرورت دی ورته؟ آیا اندغه طریقې سره فاټه سابقه حالت بحال کیږي چې خامخا دغه کسان راولو علاقو کې مثلا خانه جنگي غونته حالت پیدا شي تا دا چې فاټه سابقه حالت د بحال شي؟ مو به دا وایو چې که چیرې فاټه سابقه حالت تاسو ته منظور دی مثلا، خو یې خلکو وینه تلاوی ما ورباندې. دا ډېره مهمه نکته ده. دا اصلي نکته دی چې انسان په کار دی دغې نکتې باندې ځان پوه کړي چې څه وجوهات دي، څه اسباب دي، څه دي شي بیکګراوند کې، دغې کیسې بیکګراوند کې، دغې ډرامې بیکګراوند کې هغه څه وجوهات دي چې یو وارې بیا دا شی حالاتو جوړولې کوششونه د کیږي. خو انشاءالله مخکې ناکام شوي دي، بیا به دغه حالات ناکام وي انشاءالله دوی دپاره. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی قرآن دسی یہی قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت. قرآن یې چې حبیبه د مادوی ته وایي چې د ما لیاره داسې دی چې زه تاسو خپلې لیارې ته بصیرت سره غواړم. بصیرت سره غواړم څه مطلب؟ یعنی جهالت نشته دلته اسلام کې، دین کې جهالت نشته. تاسو جهالت نه فایده نه خلی، ندانه نه فایده نه خلی، خرافاتو نه فایده نه خلی، بدعاتو نه کار نه خلی، خلکو کمکلی نه فایده نشي خسته دغه دین کې. دلته هر یو شای روز روشن په شانتې واضح دی، دعوت واضح دی. لذا دغه دعوت کې اسلام دعوت کې ټول عقل استعمال شوی، ټول لاجیک استعمال شوی دی. که چیرې تاسو ته خپل لاجیک عقل په مطابق لیاره وبرېښي انتخاب یې وکړئ، وګرنه ما انتخاب کوئ. ځکه یې چې انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ایمو صرف مقصد دی تاسو ته لیاره وښیو. که چیرې کفران کوئ ای تاسو مرضي، که چیرې لیارې باندې رڅوئ هم ای تاسو مرضي. خو دغه ځای کې زه درته یو شی ذکر کوم، کسې بصیرت قسمه قسم دی. بصیرت مو سره څه حدیثو ته رجوع وکړي، دوه درې قسم ته بصیرت ذکر شوی دی. دا ته لږ ذکر کوم ته داسې لږ پوه شو دغې نکتې باندې. یو بصیرت څه کوم روایتو کې ذکر شوی بصیرت اخلاقي دی. اخلاقي بصیرت ډېر مهم دی چې انسان اخلاقي بصیرت باندې فایز وي. اخلاقي بصیرت دغه ته قربان شم. حدیث کې داسې دی مولا دی ابصر الناس من ابصر عیوبه. ټولو نه بصیر کس، پوه کس، هوښیار مغه دی چې هغه خپلو عیبو باندې پوه دی. یعنی چاته خپل عیبونه معلوم دي، چې خپلو عیبو باندې پوهیږي، دا بصیر کس دی، پوه کس انده دی. کسه ما کې حسد بیماری دی، ما کې کینې بیماری دی، ما کې حرامخواری بیماری دی، ما کې بله یوه بیماری دی. که دغې بیماری نه زه نه یم پوه، داسې وایي چې ما کې بصیرت نشته دی. شپېتو کالو ته اتیاو کالو ته ورسېده، مو سره پرې حسد بیماری مه ځونه نه وبسله.
اوسه پورې حسد بیماری نه نشوم پوی کینې نه نشوم پوی چې زه کینهکاخ انسان یم نو ته بې بصیرت انسان یې بیا بصیرت دښتې یو چې انسان زندگی کوي خو ځان باندې پوهېږي چې ما کې کومې بیماری راکې دي کینې بیماری در کې دی ورنې پوی وي حسد بیماری در کې دی ورنې پوی وي چپلوسی بیماری در کې دی پوی وي ورباندې خوشامدګویه بیماری در کې دی پوی وي ورباندې څه کومه بیماری در کې وي که پوه شوې ونې کوشش د وکړو برطرف د که ته بصیرت ولای تا کې اخلاقي بصیرت در کې دی خو بدبختي اندا دی چې انسان پویا نه وي ورباندې برطرف کوله خو یا وریا خبره ده اذا مولا دسی حدیث دی د مولا دسی چې واقلع عن ذنوبه هغه چې کاس هغه خپلو ګناهانو نه خپلو عیبونې خپلو بیماریو نه پویا دی او بصیرت زونه د ټولو نه بصیر انسان دی د ټولو نه بصیر انسان دی زه دلته یو مطلب ته ذکر کوم کسا جوادی مولی نه ما دا مطلب نوٹ کړی دی عظیم مجتهد دی ځنه کسان اویاو اتیاو کولو ته ورسیږي که نه خو ماسې هغه یې شلو کولو بچي دي ځنه کسان اویاو اتیاو کولو ته رسېدلي دي ماسې شلو کولو بچي دي اتیاو کولو کاس دی خو یې شلو کولو بچای دی یعنی دي ته مو داسې یو څه 80 ساله بچه زنه کسانو ته مویی چې 70 ساله بچه زنه کسانو ته مویی چې 60 ساله بچه زنه کسانو ته مویی چې 50 ساله بچه جنه کسانو ته بتیای چې 40 ساله بچه زنه کس ته به چې 30 ساله بچه د کوم کسان دي چې دوی ایج سټیج ایسوي حواله سره مخته لوړ دی خو اخلاقی حواله سره تربیات نه دی شوی سوچ مې خبرې باندې یو انسان اویاو اتیاو کالو ته ورسېدلو ماسې بیماری نه ووتلې شلو کالو کیا کینه کاخو اتیاو کالو کیا مغه کینه ورکېده یو کس اتیاو کالو ته ورسېدلو شپېتو ته ورسېدلو اخ ټیم کیا حسد بیماری ورکېوه اوس همغه حسد بیماری ورکېده شلو کالو کیا حرم خوری و اوس اتیاو کالو کیا حرم خوری دی شلو کالو کیا رشوت خوری و اوس رشوت خوری دی شلو کالو کیا غیبتې کولې خلکو نه تهمتونه لګول اوس شپېتو اتیاو ته رسېدلی دی مغه صفتونه ورکي دي دا اوسه پورې اویاو اتیاو ته نه دی رسېدلی مغه شلو نوي لاړ دی د شلو کالو بچای دی ماسې کوشش وکړو ایسوي کالو مخته تلله مهمه نه دی ترقی اخلاقی ترقی مهمه ده چې تونه صفتونه بعد وزي خویونه دنه بعد وزي خصلتونه دنه بعد وزي کته استاد خو مغا بلای کته ټیچر مغا بلای زمیندار مغا بلای مولای مغا بلای هر یو سټیج ته رسیدلې مغا بلای څه شلو پینځو شو کې وي نه ته څو عمر مخته لوړ دی ته مغا کشپېتو یا ته مغا شلو دې شو کولو بچای وسکو دا ډیره مهمه ده چې انسان ځان هغه صفتونه وبسي که زه یو مثال درکم تشخیص به چو کوي دغه بیماری او تشخیص به چو کوي ما او تا جسمانی بیماری ته ولګي کنه ډاکټر ته شو کنه سو ډاکټر صاحب ته لوړ شو بیماری مده مثلا معده مسله ده بل څه تشخیص ډاکټر کوي چې تو معده کې مسله ده چی شي کې ده مسله ده د اخلاقی روحانی ایبو بیماری او تشخیص به چو کرتا کوي دې حدیث ته کسترګي وګړه درې کسان دي یو انسان کې خپل دوره طاقت ورکی وي پوي وي دوره بصیر وي خپل تشخیص وکړي مو کې څه بیماری راکېده پیګ انسان ځون باندې مو کې حسد بیماری دی وبسا مو کې کینې بیماری دی وبسا مو کې بدګمانه والا بیماری دی وبسا ځونا یو طریقه یې دا ده دویمه طریقه یې دا ده چې کچېرې ښه ملګری دی وي هغه ته وایي ښه ملګری مغه دی چې تو ته خپل عیبونه وښیي مو پښتو کې متال کوو که نه څه دوست به د وژړوي دښمن به د وخوندوي دریام کس ته خیای شي دښمن دی اپوزیشن دی یو دښمن دی څه هوښیار دښمن دی هغه تو عیبونه خیای شي تو ته ویلی شي چې دا عیب در کې دی که دښمن ویلی نه دی چې عیب یې درته وخیلو ځان یې وباسه ځان یې وباسه خو بدبخت هغه دی یو چې نه خپله پیږي نه څوک ورته وښیي پیږي که ورته وایي ښیي هغو عیبو برطرف کولې کوشش بیا نه کوي یو صلوات وستی محمد و آل محمد باندې یحیی پیغمبر ته واورېږي شیطان ورسره ملو شو شیطان نه پښتنه کوي چې ما کې څه عیب ته تبریخي شیطان ورته یو ټکی ادا کړي ورته یې څه انک رجل اکون ته پرخوره انسان یعنی خوراک ډېر کوي عیسی نه بعد یحیی پیغمبر به ډېر جوړېدو ډېر کم خوراک به کولو دوره وژوړېدو چې ځان یې مکمل مانده کړلو شیطان هغه نه بعد عهد وکړو چې زه به چېرته یحیی پیغمبر ته بیا عیب ونه ښیم
یو دا دی څه دښمن یې درته وښیي خو ته عمل خو په وکړي که نه ته خو عیب ځانه وبسې که نه خدایا یاد وساتو څه کله انسان کې عیبونه ورکوي که نه په کار دی تمرین وکړي تمرین مشق وکړي تدریج اختیار کړي ورو 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 کوشش وکړه چې ځانه عیبونه وبسې زه یو مثال در کوم شپږم مولا ته یو کس راشي مولا ته یې څه مولا پلنکای کس بني امیه و منشي دی ټوله زندګۍ منشیتو کې تېره شوه ټوله زندګۍ بني امیه و حرام وخوړل مولا غد یې چې زه غواړم څه دا صفات رانه وځي حرام خوری صفات رانه وځي امام دی چې هغه ته وایه که امام په خبرې عمل خو وکړي بهشت ضمانت زه ورکوم مولا څه ورته یې څه پیغام دا ورکړه چې د کوم حرام خوری د کړې ټول حرام وباسه خونې نه اکاس څه وکړي اول نوکری پرېږدئ حرامه نوکری وي که نه منشیتوب دی د بني امیه و هغه نه بعد یو شی حرامو پرېږدي یوه ورځې کس امام ته راشي ملګری امام ته راشي مولا ته یې څه مولا پلنکي کس حرام خوړلی تو خبرو باندې دوره عمل وکړو حرام یې داسې وبسل څه ننې خونې کې غستول ولا جامې او څه نشته دي امام وی څه آفرین دی څه خپله وعده په راکړئ ما ته راپه پیغام ورکړه څه زه تا ته یې بهشت ضمانت درکوم او یمو ډېر خال داسې دي ډېر کسان داسې دي حرام خوری کوي پوهېږي څه حرام ده که رشوت خوري دي ګناهانو کې ډوب دي غصب یې کړی دی پردی مال یې والی دی قسمه قسم ګناهانو کې ډوب دي ښه په پوه دی چې دا ګناه دی خو پرېږدي یې نه اراده نه ورته کوي کله د اراده نه دی کړي یاد وساته وره پورې نجات نشي حاصلی یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی ما تقریر په ختم کېدو ان شاء الله ډېر زحمت نه در کوم دوې نکتې ذکر کوم تاسو خدمت کې کسه یو بصیرت دا د انسان څه اخلاقي بصیرت وي اندا څه پردی عیبو پسې سب مخام سار یې خپل عیبونه معلوم کا کمال دا دی پردي عیبونه سب مخام یو ته بیان کوي بل ته بیان کوي دغسې خبرې وکړي اخسې خبرې وکړي ګوډو کې تکې نه خبرې کوي دکان کې تکې نه خبرې وکړي درمنده کې تکې نه خبرې کوي بیٹکو کې ته خبرې کوي هر چا سې ته لګیا کمال دا نه دی قربان شوم خپل عیبونه وپېژنده خپل عیبونه ځانه وبسه زه خو یوه خبره درته وکړم خبرو حق هغه څوک لري بل چا پسې چې هغه عیبونه خپل ځانه وبسلي وي نو بیا نورو سې خبرې کوه څه خپله سار نه خپو پورې عیبونه ډاکي نه څه خلکو سې لګیایي خبرې کوي دا کمال نه دی خپل ځان پېژندلی خپلو عیبو پېژندلی هغوی وبسله کمال دی دا د یو بصیرت دویم بصیرت څه روایتو کې راغلی اختصار څه ذکر کوم بصیرت دینی دی بصیرت دینی دغه یو حدیث د پیغمبر ثلاث من کن فيه فقد کمل العقل پیغمبر دی چې چا کې د درې صفتونه وي هغه عقل کامل دی هغه بصیرت دینی حاصل کړی دی اولا دا دی چې حسن المعرفه بالله یو شی دا دی چې پروردگار عالم معرفت حاصل کی خدای ته ځان ورنږدې کی دا بصیرت دینی دی دویم شی د دې پیغمبر حسن البصیرت علی دینه دین کی بصیرت حاصل کی دین نه پوی دین زدا کا احکام زدا کا خپل ضرورت زدا کا خپل واجبات باندې ځان پوی کنده بصیرت دې حاصل کی بل شی د حسن طاعه لله کوم کاس کی دا وی څه بهترین اطاعت د خدای کوای شي صحیح عقلمند انسان انده دنیا ګټل اسانه دی او دینی جذبه در کی وی دا غټه خبره ده خونی هر چوک جوړاوای شي بنگلې هر چوک دراوای شي څه تربیات زدا کی دا ډیره مهمه ده دین زدا کې دا ډیره مهمه ده عبدالعظیم حسنی نه ما به تاسو اورېدلي تهران کې عظیمه روضه ده مولا ته واورې چې راشي او تکینی مولا ته یې مولا زه تا ته خپل دین لږ بیان کوم خپله دیندارۍ درته لږه بیان کوم خپل لمنځونه روژې لږ درته وښیم مولا مو څه زده کړي دي ما ته وایه چې مو چې غلا دي چې مو صحیح دي که چیرې دا جذبه در کې وي چې دین غم د سره وي بهترین دینی بصیرت د سره دی قربان ده شم اخیري شی چې زه تاسو خدمت کې عرض کوم بصیرت سیاسي دی قربان ده شم دا ډېر مهم دی او سیاسی بصیرات نن معاشروں کی انتہائی مهم شاید ہے سم ما کی تو کی سیاسی بصیرات سوره رکی ده دوسی خو نوی څه معاشره کې ړنده کاس حیثیت دوی لکه ډون کاس ده چا څه لاس ویر کو په کومې بوت لالو دا شی نوی پکار ده دوره وخیار وی څه چا پسې روان یې دوره وخیار وی څه چا ته د ووټ چي دوره وخیار وی څه چا په وینا د ووټ چي دوره وخیار وی څه چوک حقدار دی وی پیژندې دا ډیره مهمه ده امو معاشره کې یوه طبعي انده ده یو مهم شی انده ده چې انسان تشخیص کې اشتباه کوي یو انسان نه پوهېږي چې زه چا سې لاړ شم زه چا جنډې نه لاندې ودرېږم دا ډیره مهمه ده قربان ده شم
نه دی په کار ما و تا ته دین خپل خراب کو، اخرت خپل خراب کو، قبر خپل خراب کو، ایمان خپل خراب کو، دنیای بل چا آباد کو. حدیث تاسو خدمت کې ذکر کوم، اخیری ما مطلب دی تاسو زحمت تمام. حدیث داسې دی شر الناس من باع دینه بدنیاه، ټولو نه بدبخت انسان هغه دی چې هغه خپل دین تباه کی، دنیا وګټي. دنیا بدلے کی، دین خراب کی، ایمان خراب کی، قبر خراب کی، بدبخت انسان دے. پیغمبر د مختی اشر منه من باع دینه بدنیا غیره، دینا بدبخت انسان د نیو پیژندم چوکې دی هغه کس دی چې هغه دین خپل خراب کی، دنیای بل آباده کی. قسمونه تا وخوړه، سیر د بل چا نه وګټلو، قبر د خپل خراب کو، سیر د بل چا ته ویر کړلو، اخرت د خپل خراب کړلو، الیکشن د بل نه وګټل، دین د خپل خراب شولو، ووټونه د بل چا ته یوولل. خو چی د پاره؟ 2 روپیو د پاره، ایوه لالچ د پاره، ایوې واړه شي د پاره، ایوې واړې ګاټې د پاره. قربان د شم په کار نه دی چې انسان ایمان زلالت وکي، دین خراب کی.